دا یو ملګري د یورپ نه پوښتنه کړې ده چې ما د تیر یو کال نه مونځ نه دی کړی. یو کال وشو چې ما مونځ نه دی کړی او مونځ ته مې بالکل زړه نه کېږي او د ژوند نه مې سکون ختم شوی دی او څه وکړمه چې زه په مونځ باندې راشم او زما نه مونځ پاتې نه شي. الله اکبر. ډېره د خسران، ډېره د نقصان او ډېره د افسوس خبره ده چې په یو کال کې یو انسان خپل رب، خپل اله ته سجده ونه لګوي. الله اکبر. او د ژوند نه مې سکون ختم شوی. نو وروره د ژوند نه به سکون ولې نه ختمیږي؟ اوس خبره داسې ده چې هیڅ یو داسې وظیفه نشته او داسې یو دعا نشته چې هغه تا ته زه وښیم چې ته دا دعا وایه، په دې سره به ته مونځ شروع کړې او ستا به په مونځ کې زړه ولګېږي. خو دغومره درته وایم چې مونځ دا یو داسې عمل دی، الله دې وکړي چې زما په دې خبرو باندې په تا باندې اثر وشي او ته مونځ شروع کړې. مونځ یو داسې عمل دی چې د اسلام او د کفر په منځ کې کم فرق واضح کوي، کم عمل، هغه دغه مونځ دی. یعنی مونځ د کفر او اسلام ترمنځ چې کم بارډر دی هغه دغه مونځ دی، کم دیوال چې دی هغه دغه مونځ دی. اوس کم انسان چې مونځ کوي او کم انسان چې مونځ نه کوي، یعنی کافر، د دغه کافر او د دغه مسلمان ترمنځ چې فرق واضح کیږي په کم عمل سره هغه دغه مونځ دی. اوس خپله سوچ کوه. او مونځ یو داسې عمل دی چې الله جل شانه به د قیامت په ورځ په عملونو کې د ټولو نه اولنی چې کم عمل د هغې حساب به د بنده سره شروع کوي هغه دغه مونځ دی. اول ما یحاسب به العبد الصلاه. د قیامت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بنده سره به کله حساب کتاب شروع کیږي، اولنی عمل چې د هغې پوښتنه به له تا نه کیږي هغه دغه مونځ دی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم انسان مونځ دا برابر راووتو، صحیح راووتو، د مونځ په امتحان کې دا پاس شو، نو وایي مخکې ټول عملونه، روژه، زکات وغیره چې څومره ستا عملونه دي دا به وایي صحیح راوځي، دا به برابر راوځي. او وایي که چېرته د یو انسان په مونځ کې الله دې نه کړي ګډبډیشن راووتو، کمی راووتو، مونځ یې صحیح نه و، د مونځ رزلټ یې چې دی دا صحیح راونه وتو، نو وایي شاته چې څومره عملونه دي د ده د عملونه به ټول ګډوډ وي او وایي د دغسې کس ځای به جهنم وي. نو خپله سوچ کوه چې مونځ یو دومره عظیم نعمت، عظیم عمل، ستا زړه لګي ستا زړه نه لګي، ستا توجه برابرېږي ستا توجه نه برابرېږي، خو مونځ کوه، مونځ شروع که. او دا تا ته زه خواست کوم چې د مونځ ترجمه زده که. که څوک دا غواړي چې زما دې په مونځ کې زړه ولګي او د مونځ نه دې زه خوند واخلم، د مونځ ترجمه زده کوي. ته سبحانک اللهم وبحمدک دا وایې، د دې ترجمه ته زده که. ته سورة الفاتحه وایې، ته سورت وایې، ته تشهد وایې، ته وایې سبحان ربي الاعلی، د دې ترجمه زده که. نو ته به په خوند باندې پوه شي او د یو مونځ نه پس به د بل مونځ ته انتظار وي او خواهش به دې کېږي چې کله به زه اوس بیا په سجده باندې سر ږدم او کله به بیا زه الله ته ودرېږم. نو بیا به انشاءالله تاسو د مونځ په خوند باندې پوه شئ.